الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت یہ آیتوں کی فرمائے اللہ وی ولما بلغ اشدہ اور ہر کله چې ورسېد حضرت موسی علیہ السلام هغه عمر د درایت د عقل واستوى او برابر شو مضبوط شو آتیناه ورکلو مندت حکما و علما حکمت او علم نو چرته دا د مخکې زندګۍ سره متعلق شي بیا به د حکم او د علم عام حکمت او علم عام چې دی پوهه او سمج چې دی دا به مراد شي او که چرته بعد نبوت سره د آیات خاص شي بیا د نبوت مراد وکذالک نجزی المحسنین او دا شان من بدل ورکو نیکوکارونه څوک نیکي کوي الله ولکه شلیم بدل ورکو ودخل المدینة دا موسی علیہ السلام او د ده په زندګۍ کې واقعه راغلې وه قبل النبوت هغه دا وه چې د دې فرعون چې کوم قوم و هغوی به ډېر زیات ظلم کو په بني اسرائیل باندې مختلف لکه دا د ټولو نه لوی ظلم دی چې 12,000 ماشومان دلته د چا قتل کړي شهیدان او دغه شان چې دی نور بلکې بعضې روایتونو کې کمزورو کې داسې راغلي دي اسرائیلي چې د هغې کوم روایت دی چې 70,000 ماشومان یې قتل کړي 70,000 په دې کې یو خبره دا وه موسی علیه السلام به ځینې وخت په خپل مور کره و ځینې وخت به بیا چې دی د فرعون په کور کې و چې هغې کې رالوی شي یو بیا دغه شان خاریي ته رادننه شو چې څنګه رادننه شو د ده د قوم والا او یو د فرعون د قوم والا په خپلو کې جګړه هغه بني اسرائیلي ته وی چې وایي دا بار اوچت کړه دا پنډ اوچت کړه سامان اوچت کړه ورته دې نه شم اوچت کړی دا خو دروند دی هغه ورته چې هلته به اوچتوي هغه ورته څنګه اوچت کړو پیسې ته والې په خپلې جیب کې واچي او کارونه به موږ باندې کړي هغه دا باورچي خانې چارې ورته وایي چې کارونه به موږ کړي او پیسې ته وایي چې د لالا وغې موړی د عبدالله وغې کسی ہوتا ہم بے بنیاد دے من دانا واسو پیسے تو بجیب کی واچے نو خیر چدا بدی باندې دی خپلو کې شروع نو موسی علیه السلام د پاس راغی موسی علیه السلام نه بنی اسرائیل دادو موسی علیه السلام ورته جدا شه درې شه بنی اسرائیل نه کېدو خو هغه بل نه پرېښود موسی علیه السلام یو دیکار داسې په موقع باندې هغې سره هغه راپرېوته او مړ شو هغې سره چې مړ شو نو موسی علیه السلام د قتل اراده نه وه کړې الله رب العزت ته سوال وکړي خدای پاکه داسې وشو ما د قتل اراده نه وه کړې ما زیاتې وکړه معافي راته وکړه الله رب العزت چې دی هغه وایي چې مړ ته بخښنه وکړه مړ دې تا ظلمن نه دی کتلی خیر په سبا باندې بیا موسی علیه السلام راغی بیا مکه بني اسرائیل هغه بیا لګیا دي جګړه کوي د بل چا سره بیا یې د ده نه امداد وسلي لګیا دي کس رامعلومي کس ورته نه معلوم چې زمونږ کس چا وژلی او موسی علیه السلام د هغې باندې کړې ځکه یې پرې پوه شوي وو چې دا د بني اسرائیلو نه دی نو چې کله هغه راغی موسی علیه السلام بیا امداد وغوښته
موسی علیہ السلام ورته ته ډېر جګړه لوي ها دا مو ورونه جګړه کوي بیا دې جګړه ده موسی علیہ السلام ته د امداد کوو کله ناکله سره خپل ملګری ته سخت خبرو هغه کوي راځي اوس ما په سود مړ ها هغه ورته بس بیا وګورئ د ټینګ نه ورته دا څنګه دې په باندې یو قدر کړو نن ما قدر کې ته خو جوړ د اصلاح ستاسو سو پروګرام نشته ته غونډه جوړېږي هغه په کې ته نو هغه بس کوي جاګه د کړې ځا پرېم په دې یا منډه کړه فرعون نے اجازه طلب کړ هغه هنګامي اجلاس جوړو موسی علیہ السلام خلاف فیصله وکړه چې راډینګ کې وکړل فرعون دتر زوی حزقیل علیہ السلام حزقیل باندې مشهور بیا رسول سورۃ دالی سورۃ المؤمن دغه ورن باندې دې چې دې مسلمان دې په پټه باندې راغی موسی علیہ السلام کې راختی وباسه باړې د ځان راځو ورې چې بس ما پاتې نشي اتی ځان راځو دې ځان وباسه څنګه چې فرعون او قوم والے دا فیصله کړل چې مشرانو چې تا شي کوي نو زستاله خیر خواهان نه موسی علیہ السلام یې ودا واکه الله ودخل المدينة وداخل شديد حديدا موسى عليه السلام على حين فداس وقت غفلة غفلت داخل يعني بيلولي كودا دا غرمتي كل خلق قدم فوجد فيها في منتبه خلق رجلان توسل يقتتلان چغي جګړه کوله دوه خپل کې نختی هذا دا يوم من شيعته د موسی عليه السلام د قوم وهذا من عدوه ودا یو د دشمن د قوم نو د فرعونانو فاستغاثه الذي بل درخواست امداد کو یو بندا الذي هرب من شيعته چې د موسی عليه السلام چې د قوم نو دغه مطالبه وکړه چې څنګه ما امداد وکړه على الذي بمقابله هذا من عدوه چې هغه د دشمن نو فوكزه موسی نو بس هغه په موقع سره د موسی علیه السلام دیګه ورکړه د موسی علیه السلام فقضوا عليه فیصله وشول په هغه باندې فیصله مطلب دا چې مرګ راغی په هغه باندې وفات شو قال موسی علیه السلام هذا من عمل الشیطان دا د شیطان دا کار نه دا څه شیطانی کار دی دا یو محاوره هغه خبره دا څه شیطانی کار دا ما نه مختلف راځي انه یقینا دا شیطان چې عدو دشمن دی مضل گمراه کوونکی مبین ښکارا دا شیطان داسې دشمن دی چې سړی گمراه کوي او ښکارا دشمن دی د خلکو سره ډېره پخه یارانه قال موسی علیه السلام رب ای ربه انی یقینا زه ما ظلمت ظلم کړی زیاتې مې کړې نفسي په خپل ځان باندې فاغفر لي بخښنه وکړه ماته فغفر له نو بس بخښنه وشوه ته ولې ورته ډایرکټ الله چې بخښنه وشوه ځکه الله ورته وایي چې تا ظلمن قتل نه دی کړی او د ظالم قتل چې دی هغه ګناه نه ده کافر هم ظالم انه یقینا الله هو الغفور الرحیم دغه الله تعالی بخښنه کوونکی او رحم کوونکی الله الله قال موسی علیہ السلام ربي اے ربا بما بسبب ده انعمت جدا انعام کړی احسان کړی علی بما باندې فلن اكون فلا تهمني ته اهانت مکوا ان په دې خبرې سره ظهیرا چې زو ګرځم للمجرمین د مجرمانو امداد کوونکی د مجرمانو فلن اكون چې زنشم ظهیرا امداد کوونکی د مجرمین د مجرمانو فاصبح سحر یک فی المدینه بدا خاریه کې موسی علیہ السلام سحر کا خائفن چې لیدون کی یترقب انتظار کوون کی د سره یری یخشى من خوف دی یری د یری د چانا د مواخذه د حکومت نه مواخذه د حکومت نه یری د وی انټیلیجنس والا ولګیږي پروګرام براته جوړوي چې وی د امر بچا کړي نو د دې نه یری د خان دا حالت کې دنیاي خوف په چاته لاري شي
دا خبره نه ده په انسان باندې راځي شي یا ترقبو چې انتظار یې کوو فإذا الذي بس اچانک هغه کس استنصره چې امداد یې غوښتلو د ده نه بالامس پرون یستصلحه بیا یې د امداد وغوښتلو نو یاره دا داسې ګرځو لکه ده په لاس کې خلک چې وایي دی ده په دلیل کې سره وکړي ده انقلاب غوښته او ډارېږي غوښته لکه زموږ دا کاکاګان چې اوس انقلاب غواړي لکه انقلاب په څه غواړي تا ته پته ده څه انقلاب یې راوسته دا انقلاب یې راوسته چې مخکې به خلک سړو درته وایي چې زنانه به مړه شوه نو پښتانه به لاړ جومات کې به کېناسته ده وایي چې سړی به مړ شم اوس داسې انقلاب نیکانو راوسته چې زنانه مړ شي نو هم درشي ډارېک خور سره ولا واقعیالۍ سره کېږي خور سره ولا واقعیالۍ سره په کور کې کېږي داسې پاخه پښتانه پیدا شي او بل څوک دا نه مضبوط انقلاب یې راوسته چې لوی نه لوی سړی مړ شي مثال په طور عثمان کاکړ کاکا مړ شي نو د هغه هم د مور سره په واقعیالۍ سره کېږي ولې په سړو کار نه کېږي دا زموږ انقلاب نو دا انقلابات نه انقلاب اسلامي د دین انقلاب د خپل قام دپاره چې څوک ودرېده څه کوي نو دا خو پیغمبري صفت دی هغه خپل قام ته غلامي نه کوي خو داسې نه الله دې معلوم کړي خبره دا وه الله دې معلوم کړي بس الله دې په پښتو باندې مضبوط وساتي پښتو دې څه ته وایي چې هغه راکړي خیر کوي کېدای شي د وخت پر بیا زنانه به روجه کې کېدای شي دلته ورسره دوا کوي فاصبح نو اوس داسې کار وشي چې ده په دلیل زرغونو له ده نه رسوي هلکه تاسو خو د هغې غلامان یې ټول عمر یې درسره دغه شان تېر کړ نو ده وایي چې نه بل داسې کار وشي که نه چې موږ د غلامۍ نه ختم شو هره موقع باندې جګړه نو بیا ورسره ختم قال له موسی نو ده موسی علیه السلام وایي انکه یقینا ته خو د غوي سرکشه یې مبین ښکاره تو کاتو خو شي جګړه ورون دې جګړه نن دې بیا جګړه نو یو نیم کسي دا د طبیعت سخت دی یو نیم کسي دا د طبیعت نرم دی یو نیم کسي جګړه لوي دا د طبیعت نه نشي ختمولی صفات نه نشي اغشته هغه به د بل صفات سره باندې لکه عرب ولا به جګړه کولی یو بل سره به جنګېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دینه دا صفات ختم نه کړه صفات ولا بدل کړه په بل صفات سره ورته وی چې اوسه پورې به قوم ته بار جنګېده دا عرب بنو باندې جنګېده د قومیت بنو باندې جنګېده اوس به الله تعالی رضا لپاره جنګېده جهاد فی سبیل الله هغه سي هغه په خصه پته ولا بدل دې وجه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله تجاوی حدیث موهوم دي چې دا غر لانکی د یو نه بل ځای ته لاړو به معنی او چې چا تداوی چې لانکی خراب عادت خوشو خراب عادت ختم شي دا معنی دا په خاطر سره الله دې وکړي لکه لیکلي دي کتابونو اشکال راځي شي مولا تک خبره ده مثال په تاسو ته په مجازي عشق کې اخته ګډ ور محبت لري ګډ ور مینه لري چرته چې د زید امر بکر سره چرته چې د دنیا ګډ ور رسول سره دا مینه محبت ته د الله په عشق سره بدل الله دې وکړي نو خبره دا ورته وی چې ته جګړه لوي ښکارا خان ته خو چې سرکشه فلما پس هر کله چې اراده وکړه موسی علیه السلام ان یقینا فلما بصر کله ان اراده چې اراده وکړه موسی علیه السلام ان یبطش چې بنکی بالذي هغه کس سره هو عدو چې هغه دشمنو له هما د دوارو چې موسی علیه السلام دشمنو د بنی اسرائیل قال ما هو توي وصل د خپل کسې خو یې د دې خبره ورته یا موسی اے موسی علیہ السلام اتريد ته اراده لري ان تقتلني چې ما قتل کی کما قتلت نفسا لکه څنګه دې پرونه هغه کاوځي په یو څه ته ودی نه ما قتل دا کومه ورته بلام سي پرون ان تريد ته اراده لري الا مگر ان دې خبرې ته کونه چې تو وګرځي جبارا سشي غونډاو ګرځي بدمعش ورته زموږ په اصطلاح یا اوس څه د ټول نبی ډیر مړ کی هغه مشرک هغه د علاقې مشري هغه د قبیلې مشري هغه بیا خلک ورو دي حافظیان سره لري خبره مولا تروري هغه بیانات وکړه وی خلکو مولا چې د دعا دغه ورو دي
وی پیر بابو ما ته چې مولا پیر مو دا خوشنه ګټي باغی ایمان نه دی پاتره باغی خیره میرے کار نه کیږي دا بدمعش ولا بوزه چې هغه سبا یې چې جګړه نه کوي بلته قرآن سره په قرآن باور نه کوي قرآن باندې خلاص کیږي په سبا بیا یو بل سره جګړه کوي ما ته چې دا بدمعش بوزه چې روح او چې سبا دا نه یری نو خبره ده ورته و چې ته زړورې ته چې دې ظالم جوړېږي په پزماکه کې و ما تريدو او ته اراده نه لري ان تكون لدي من المصلحين چې ته د اصلاح کوونکو نشي خان ته دې اراده نه لري چې ته د اصلاح کوونکو نشي د اصلاح اراده ولري اوس دا کس چې څنګه دا ولو هغه په روح د وجه یو زمونږه کارساپو د حکومت کار خان لکه وجلو دې سپي وجلو یا دا هغه لار داري په لاري کې هغه دی چې در باندې په سره خبره کوم قاتل نه معلوم کړی پیروان جوړ وسه تقریر ناس هغه د ځان ورونه سوچ دا نه ورونه سو هغه هنګامي اجلاس او ویلې کسر سو چې هغه به سلام کله کله پاره کې د فرعون د ترزوی مسلمان پټ مسلمان دی راغو موسی عليه السلام د ټول خبرو وجاء رجل راغی وصلی من اقصى المدینه دا بل سایډ د حالینا علماء لیکي چې د دې ترمنځ شپږ میله فاصله و بازي نو شپږ میله چې دی عام باندې چې ټیک ټاک دی هغه څه فاصله نو خاص کار هغه ټیم اوس موږ مثلا وجاء رجل دغه زموږ بس څوکر دی راګرځي نو وجاء رجل راغی او څوک چې اقصا مراد چې هغه اعلی سطح د حکومت د بر سطح راغی دا عام خلکو هغه د بر نه وجاء من اقصى المدينه او راغی د اعلی سطح د حکومتنا يسعى چې منډه وهله قال وی یا موسی علیه السلام ان الملائکه مشران دغو یقینا مشران یا قوم ولا يأتمرون فیصله کړی د بکا پتا باندې ليقتلوا كتا قتل بفخر وزادا ان يقينا لك تعالى من الناس دين دخل فهان فخرج نوت موسى عليه السلام من هذا الوادي دارك لارقول نران الخان اس شيء ځان نو واغشته خائفا يركو يترقب چې انتظار کو قال نبي ربي اے رب زمان نجني نجات راکې ماته من القوم الظالمين د قوم د ظالمانو خدای پاک مال سره کې نجات راکې د قوم د ظالمانو الله رب العزت دې موږ د ظلم نه بچي ولما وبصر کل بلغات ورسید د موسی علیه السلام اشده عمر تدرایل د قوالي عقل تا واستوى مضبوط چې بدا باندې اتینا او ورته موږ د حکمت او علما او علم وكذلك هم تکشان نجزي من بدل ورکول محسنین نیکوکارو ودخل داخل شو المدینه خالیتا دا موسی علیہ السلام علی حین پداس وقتی غفل علی حین غفلت فوقت غفلت دیوکی من اهلها دا اهل دیونا یعنی علاقه چې دا غون غلي وکړي فوجدنه منتبیا بدیک رجلین وکسان یقتتلان چې جګړه کوله هذا دا یو چې من شیعته دا ډلې د موسی علیه السلام وهذا من عدوه ودا یو د دشمنانو د حق نه فاستغاثه الذين امدادوا تدنا الذي هبند من شيعته چې د ډلې دنه على الذي بمقابل هغه چا من عدوه چې د دشمنه ددنو فوکزهو نو بس امدادو کرد موسی علیہ السلام فقضوا علیه فیصله وکړه په ده باندې وقال ویل هذا دا چې من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نه دی دا وی فیصله وشو په ده باندې فوکزهو دي کور کړه موسی علیہ السلام فقضوا علیه فیصله وشو په ده باندې قال نو ویل هذا من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نه دی وګوره موسی علیہ السلام نه یو قتل شو قبل نبوت په خطا سره هغه چې داسې شیطانی کارو اوس زمونږ یو بل مسلمانان راخلي دي یو طرف نه د تکبیر आवाज دی بل طرف نه د تکبیر आवाज دی یو چاړه په لاس نسلې د پماره باندې راځي او بل لاندې پروت لاندې چې کوم پروت هغه کلمه د شهادت وي بر چې کوم لاندې چاړه په راځي هغه کلمه د شهادت وي نن د مسلمانانو داسې حالت دی
او د هر طرف نه نوم د اسلام الله دې معلوم کړي بدنام پکې اسلام قال نبی هذا نبی اسلام ته د اجازه نه ورکړي چې ته هیڅ ظلم وکړې اسلام ته یو سلم چاله یو مذهب چاله دا قال لي هذا تاجري من عمل الشيطان دا شیطانی کار دی دا هو عمل د شیطان دی محاوره انه یقینا دا شیطان چې عدو دشمن دی مضل گمراه کوونکی مبین ښکارا قال نبی ولرب ای ربا انی یقینا ما ظلمت ظلم کړی نفسي په خپل ځان باندې بس بخناو کې فغفر لي بخناو کې ما دا فغفر له بخناو کې شو دتا الله دې موږ بخناو کې انه یقینا الله تعالی هو الغفور دا بخنه کوونکی الرحیم رحم کوونکی قال لي موسى عليه الصلاه والسلام ربي اے رب کریما بما سبب دا انعمت چې دا انعام کړی علی بما باندې فلن اكون بس ولنگر زمزو ظهيرا امداد كونكي للمجرمين دا مجرماننا فاصبح في المدينه بسحريه وبخاريه خائفا چير كونكي يترقب انتظار كونكي فاذا الذي بس اچانك هغه استنصره چې ورسره امداد کړو بالامس پرون يستصرهم يا مطالبه امداد وکړه قال له وعدت موسى عليه السلام انك يقينا لغوی سي سرکشا مبین ښکارې ته ښکارا سرکشه نو پاسان باندې جوړه جګړه په یو ځای کې نه جوړه نه خبره داخله وګم باندې ویل ما یو کس دې په دې دا وره تاسو مليان چې په سنت او عمل نه کوي تاسو دا نه کوي تاسو مرګ وری تاسو په ایدا کې مستری دا سنت دي او دا سنتونو د موږ را د نګرې ما دې زمونږه خو دې امکان دې ما ورته وی دا مال ترجمه ورسې زمان دا اوس دا کوم چې زما واستیا ما کړی ورشه تاسو دا واستي ته راوړ کو دا ورته چې دا کی ورته زمون دا واستي مې پیدا کی مون سکول دا سنت دي او جګړه په قوم کې جوړول دا حرام دي چې عزت بدري کا سزا سره جوړ کړم چې نه راځه تاسو ما به څنګه مونږ کوي او دا نور دې تکلیف پاس کی نه دا خبره نه ښه الله یې توفیق راکړي خبره دا سره چې دا وجنګ جګړه نه جوړه دا خلک چې پته نه لري ويعمل مالك عمل خدا عمل مصطفى وخرج الرسول قال نو رب فلما بصرك لا انا وقت اراد ترادو كلدو اي موسى عليه السلام ايبت شاتبا بالذي كسر هو عدو الله ما دشمن دروارو قال ندي بندوي بني اسرائيل يا موسى عليه السلام اتريد اراده لري ان تقتلني چې قتل کې مال را کما قتل تلک څنګه چې قتل کړو نمسن یو بندا الامس پرون تريد اراده نه لري الا مگر ان د دې خبرې تكون جبار اراده نه لري مگر د دې خبرې چې تصور دي ظالم ورته جابر ورته په اړه باسمګه کی وما تريد اراده نه لري ان د دې خبرې تكون چې شي من المصلحين د اصلاح کوونکو وجعل رجل يوبندا من اقصى المدينه دعوا ای بل صاحب تهارینا یسعى چمن دیواله قال نوی ول یا موسی اے سیدنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ان الملأ یقینا مشران د قوم چې یتمرون فیصله کوي بک پتا باندې یقتلوکا چې قتل دی دالا فخر وزا ان یقینا ذلک تعالی بارا من الناصحین خیر خواهان فخرج موسی علیہ الصلوۃ والسلام من هذا الهارین خائبا یریدون کی یترقب چی انتظار کو قال نوی رب اے رب زما نجنی نجات راکی ماتا من القوم الظالمین دا قوم ظالمنا اللہ رب العزت منو دا ظالم دا شر